الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ننني درس زما عزتمندو په موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته. رسول الله صلى الله عليه وسلم په خبرو اترو کې او په چپ کېدلو کې سنت طریقې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کان افصح الخلق، په ټولو انسانانو کې ډیر واضح خبرو والو. د نبی صلی الله علیه وسلم خبر مبارکي دا ډیر خوږې وي، د انسانانو زړونو ته به کوزېدلې. نبی صلی الله علیه وسلم به کله اوږد چپوالی هم کو. کان طول السکوت لا يتکلم فی غیر حاجه. نبی علیه السلام به بغیر د ضرورت نه خبرې دانه کولی. نبی صلی الله علیه وسلم به هر خبره چې کوله نو په هغې کې به نیت د ثواب و چې هغې باندې چاته خیر ورسیږي. نبی صلی الله علیه وسلم به د خپل ژبې مبارکې نه جوامع الکلم داسې خبر راښکلي چې هغې کې ډېره جامع معنی پرته وي او هر سړی په هغې باندې پوه شي. صحابه فرمایي که یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم د خولې الفاظ شمارل نو هغې په اسانه باندې شمارلی شو، ځکه نبی علیه السلام په وضاحت باندې تفصیلا خبرې کولې. مهمه خبره دا به درې کرته را معاد کوله. نبی صلی الله علیه وسلم داسې تیزی خبرې نه کولې چې څوک پرې نه پوهېږي، او نه چې کوم دی نبی علیه السلام ودرېدلو سره خبرې کولې چې لږ لږ په منځ کې ودرېده، دې لپاره چې خلکو ته په فهم کې خلل دا واقع نشي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کومې خبرې دا په خپله باندې کولې نو د هغه خبرو حکم دی امت ته هم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په خپلو الفاظو کې داسې الفاظ نه دي استعمال کړي چې په هغې باندې د خلکو زړه ودردېږي. دغه شانتې هغه الفاظ چې هغه فحشا او بېحیایۍ سره تعلق ساتي، نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه امت هم منع کړی دی. نبی علیه السلام به بده ګڼله چې یو عزتمن لفظ د داسې انسان دپاره استعمال شي چې هغه د دې لایق نه دی، لکه د شریف لفظ په حق د هغه چا کې چې هغه اهل د دې شرافت نه دی، او یا چې کوم دی یو بد لفظ استعمال شي د داسې چا په باره کې چې هغه د دې نه چې کوم دی نو د دې بد لفظ مستحق نه دی، لکه منافق ته سید ویل، دې نه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. ابو جهل د به ځان ته ابوالحکم ویلی، نبی علیه السلام دته د ابو جهل لقب ورکړی دی، ابوالحکم ویلو نه منع کړی ده. دغه شانتې بادشاه ته ملک الملوک یا خلیفة الله داسې قسم الفاظ استعمالول دا نبی صلی الله علیه وسلم منع کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته به چې څه تکلیف ورورسېده د خفګان د پریشانۍ، نو د هغه خفګان او د تکلیف د وجې نه به شیطان ته بدې ردې نه ویلې، داسې به نه ویله چې لعنت دی په شیطان باندې یا شیطان دې تباه شي، بلکې داسې به ویل چې بسم الله د الله نوم به یې اغسته. یو صحابي په لار باندې روان نو ټکر یې ووهله نو هغه ویل تعس الشیطان. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې مه وایه، په دې خو شیطان نور هم غټ شي، بلکې بسم الله وایه. په بسم الله باندې شیطان چې کوم دی دا د مچ نه هم وړوکی شي. نبی صلی الله علیه وسلم به په نومونو کې ښایسته نوم دا خوښو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان احب اسمائکم الی الله، د ستاسو په نومونو کې ښایسته نومونه چې الله ورسره مینه کوي نو هغه عبدالله او عبدالرحمن دی. واصدقها او رښتینی نوم چې کوم دی حارث او حمام دی. واقبحها او قبیح نوم حرب او مره دی. نبی صلی الله علیه وسلم به کله د یو چا نوم هم بدل کړ چې کله هغه نوم به ښایسته معنی والا نه و، لکه عاصیه نوم نبی علیه السلام د یو زنانه بدل کړی وتلو چې انت جمیله، ستا نوم جمیله دی. دغه شانتې اسرم په نوم باندې یو صحابي و هغه زرعه نوم یې ښوده دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو د مدینې نوم یثرب و، نبی صلی الله علیه وسلم دا یثرب نوم بدل کړ په طیبه باندې، دې ته طیبه نوم کېښودو. نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا و چې د خپل ځان دپاره هم اسم کونیه یې ښودې وه او صحابو له به هم اسم کونیه کې یې ښودله. کله کله ماشومانو ته هم اسم کونیه او زنانو ته هم اسم کونیه ده یې ښودې ده. اسم کونیه دې ته وایي چې دا مصدر په اب او ام باندې، لکه ابو فلان یا ام فلان.
د انس بن مالک رضی الله عنه یو ورور ماشوم هغه ته د ابو عمر اسم کنیه د یخو دی د عائشه رضی الله عنها خپل زوی نو د خوري په نوم باندې ام عبد الله د نبی عائشه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم یخو دی نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا ده چې هغه به منع کوله چې تاسو زما نوم چې کوم دی ږدئ د خپلو بچو دپاره لیکن زما په اسم کنیه باندې کنیه دا مه ږدئ تسمو باسمي ولا تکنو بکنیتي زما نوم ځان لږ دی لیکن زما کنیه اسم کنیه مه ږدئ وجه د هغې دا و چې یو ورځ بازار کې نبی علیه السلام روانو یو چا آواز وکړو چې یا ابوالقاسم نبی علیه السلام ورته وکتل نو هغه وویل ای د الله رسوله زما دا بل سړی مراد تا ته مې آواز نه کو د دې وجه نه نبی علیه السلام د دې نه منع کړی دا بیا وروسته علما فرمایي د نبی علیه السلام د وفات نه بعد د نبی علیه السلام اسم کنیه کې ایښودل دا جایز دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د ماخوستن د مونځ دپاره د عایشه نوم لفظ استعمالوئ اسنه تاسو باندې باندرچان غالب شي او دې ته صلات عتمه ویل شروع نه کی چې دا صلات عایشه چې کوم د نوم ختم شي دغه شانت نبی علیه السلام فرمایل چې تاسو انګورو ته د کرم نوم ما اخلي ځکه الکرم قلب المؤمن کرم او سخاوت چې کوم نه دا په زړه د مؤمن کې وي نبی صلی الله علیه وسلم به داسې نور کلماتو چې د هغې نه به منع کوله چې داسې الفاظ د خولې نه مه وباسئ لکه د دې نه منع کړی چې داسې مه وایئ چې مطرنا بنوع کذا موږ باندې د پلانکي ستوري د وجې نه باران وشو او داسې مه وایئ چې ماشاء الله وشئت هغه څه به کېږي چې الله یې غواړي او ته یې وغواړي کله یو سړی د الله نه علاوه په بل څه باندې قسم خوري دین نبی علیه السلام منع کړی چې تاسو د الله نه علاوه د الله د ذات او د صفاتو نه علاوه په بل یو څیز باندې قسم دا مه خورئ داسې مه وایئ که دا کار مې وکړو یا دا کار مې ونه کړو نو زه به یهودي او پلانکي یم داسې مه وایئ دغه شانتې که یو سړی مالک نو خپلو غلامانو ته د عبد او د امتي په نوم باندې آواز نه کوي دغه شانتې یو سړی دی چې کوم دی نو خپل ځان ته داسې نه وي چې خبست نفسي یا تعس الشیطان یا داسې وي چې اللهم اغفر لي ان شئت یا الله ما ته بخښنه وکړي که ستا خوښه شي د داسې الفاظو نه نبي علیه السلام منع کړې ده نبی صلی الله علیه وسلم به زمانې ته د کنځلو هم منع کوله چې تاسو زمانې ته کنځلې مه کوئ چېرې دا زمانه ډېره بده ده دغه شانتې هوا ته تبې ته او چرګانو وغیرو ته چې کوم دی نو خیري او بدې ردې مه وایئ نبی صلی الله علیه وسلم به د زمانې د جاهلیت د چغو نه هم منع کوله او دغه شانتې د خپل عصبیت باندې فخر کول د دې نه به نبی علیه السلام دا منع کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه په تللو او کېناستلو کې هدیه صلی الله علیه وسلم فی مشیته و جلوسه نبی صلی الله علیه وسلم به پیاده مزل هم کو او په سورلی باندې به هم کېناسته پیاده مزل چې به نبی صلی الله علیه وسلم کو نو درمیانه به روانو نه به ډېر په مزه روانو نه به ډېر تیز روانو گویا کې دا د یو ډېرې نه ښکته راکوزېږي نبی صلی الله علیه وسلم به کله خپې بلې خپې هم ګرځېده کله به پیزار کې هم ګرځېده سورلي نبی صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې هم کړې ده په اسونو باندې هم کړې ده په قچر باندې هم کړې ده په خر باندې هم نبی صلی الله علیه وسلم سورلي دا کړې ده کله په اس باندې سره د زین نه هم ناسته او کله بغیر د زین نه هم په اس باندې نبی علیه السلام ناسته دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم کله ځان پسې رستو څوک دویم کس هم په سورلی کېنولې کله ماشومان د خپل ځان نه مخکې هم کېنولې دي نبی صلی الله علیه وسلم به کېناسته په ځمکه باندې کله به د پوزکي د پاسه کېناسته کله به بستره باندې کېناسته دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به بالښته تکیه وخله او کله به ښي لاس باندې اشاره تکیه واخله او کله ګس لاس باندې هم یو حدیث کې ثابت دي نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله سملاستنو ستونې ستاغ به سملاسته لکه سړی سملي او خپې چې کم دی نو دا مخامخ وغوړوي او کله به داسې و چې نبی علیه السلام به دا یو خپه په بلې خپه باندې واچوله کله به صحابو باندې لاس هم اچو د تکیه په تور باندې نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی چې یقعد الرجل بین الظل والشمس چې یو سړی د نور او د سوري په منځ کې کښېني چې نیم نور وي او نیم سوری وي نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې کله تاسو په یو مجلس کې کښېنئ نو په دې مجلس کې خامخا د الله سبحانه وتعالی ذکر کوئ او فرمایلی چې من قعد مقعدا لم یذکر الله فیه کانت علیه من الله ترة یو سړی په یو ځای کې کښېني یو مجلس کې او په دې مجلس کې د الله سبحانه وتعالی ذکر ونه کړي نو دغه مجلس به د قیامت په ورځ په ده باندې د الله په نیز باندې تاوان او افسوس وي
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو سړی په یو مجلس کې کینی او پای کې ډېرې خبرې وکړي کثر فيه لغته او بیا فقال قبل ان يقوم من مجلسه د دې مجلس نه د پاسېدلو نه مخکې دا دعا ووایي چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دا دعا ووایي الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. دې مجلس کې چې دنه څه ګناه شوي الله سبحانه وتعالی به ورته دغه ګناهونه معاف کړي. نبی صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله یو خوشحالي راله یو نعمت به په الله سبحانه وتعالی وکړو نو د هغې د وجې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده د شکر د الله سبحانه وتعالی ته لګوله. نبی صلی الله علیه وسلم به د الله د نعمت د شکر په طور باندې سجده د شکر دا کوله. سجده د شکر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونو یو سنت دی. وبالله تعالی التوفیق.